بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند اوریدونکو، ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یو. قدرمند اوریدونکو، نن در سره داسې یو پیغام شریکوم چې یقینا زمونږ په معاشره کې زمونږ په چاپېرچال خصوصا په خیبر پښتونخوا کې ډېر خلک د هغې نه متاثره شوي دي او ډېر خلک د هغې نه متاثره کیږي. نو دغه پیغام په دغه هیله په دغه حوالې سره جوړوم چې زموږ پښتانه وروڼه د خیبر پښتونخوا غیور پښتانه چې کوم دي هغه داسې د څو خلکو د پیسو د ټکو د لالانو د لاسه چې کوم دی هغه ورځ تر ورځه چې کوم دی هغې ته نقصان میلاویږي. نو دغه ویډیو به سیوا نه سیوا شیر کوئ او دغه څیز چې کوم دی د دغې به مخنیوی هم کوي او موږ تاسو به په جمع باندې د دغې کمپنۍ خلاف چې کوم دی هم موضوع چتو او دغه پیغام به سیوا نه سیوا شیر کوئ چې په پښتونخوا کې صوابۍ چارسده مردانه په دې نورو علاقو کې دغې نه نور خلک متاثره نشي. قدرمند اوریدونکو، زما په لاس کې تاسو دا کتی شي یو ډبې دې باندې لیکلي دي ډیلیکس یو میکس، دا شان څه نوم یې پې لیکلی دی، هغې پې هم روان کړی دی. خو دا د پښتو یو چینل دی عروج ټي وي. عروج ټي وي چې کوم په سیټلایټ باندې راځي په هغې باندې د دې ورځ شپه چې کوم د اشتهارات چلیږي او بار بار پې څه کسان راځي او هغه دعوه کوي چې یاره د چا غاښونه نشته، نو هغه خلک دا غاښونه ولګوئ. دا زه تاسو ته ښیم د دې دننه سري دا غاښونه ولګوئ او تاسو به بالکل ټیک ټاک کوي، باقاعده هغې پکې ښي، خوراک پکې هم ښي او ورسه پکې ښي. قدرمند اوریدونکو، زمونږ غریب خلک ته پښتانه وروڼه زمونږ دیار غیر کې چې کوم پښتانه وروڼه دي هغې ځای نه یا دلته په پاکستان کې د خپل والدینو دپاره د خپل مور پلار دپاره چې کوم دی په دې اډر ورکړي دا آنلاین راځي او چې کله دلته علاقو ته دا راشي نو دا په ډاخانه یا په ټي سی ایس یا په نورو کوریر کمپنو باندې راځي او هغې تاسو نه لومړی چې کوم دی پیسې واخلي د هغې نه پس لفافه درکړي. چې کله تاسو لفافه درکړي تاسو کلاو کړي نو په هغې کې لومړی دا ډبې راوځي او په دې ډبې کې دننه چې کوم دی قدرمند اوریدونکو زه تاسو ته ښیم دا د پلاستیک دا جامې پکې راوځي، دا د پلاستیک جامې او د دې ټول کاسټ د دې چې کومې ټولې پیسې دي دا 400 روپۍ دي، یعنی که 2400 روپۍ د دې پلاستیک زما په خیال چې دا په ګرانه باندې په میلو کې یا په بازارونو کې د وړو د لبو هغه پلاستیک دي او یقینا چې ډیر انتهایی نقصان دی هم دي او بالکل یو ټوټلی ټوپی ډرامه ده. زمونږ چې کوم حکومتي ادارې دي هغې نه هم غوښتنه ده، زمونږ چې د سوشل سایبر کرایم چې کوم خلک دی هغې خلکو نه هم دغه ریکویسټ دی ورته چې کم از کم مهرباني خدا را دا قسمه جعلي اشتهارات چې کوم چلیږي د غاښونو او دا قسمه جعلي څیزونه په خلکو باندې خرڅوي او د یو غریب نه کم از کم چې 400 روپۍ ځي داسې غریبانان پکې شته چې د هغې دا خواهش شي چې هغې غاښونه ولګي. چونکې په بازار کې خو دا غاښونه جامې دا ټول لګي، هر سړی دې ته اسره کړي چې یاره دا په 2400 روپۍ دي، دا تاسو کتی شئ په 2400 روپۍ باندې د پلاستیک دا 18 ټوکړې زما په خیال د وړو د لوبو د کیلونې چې کوم دی دغه یو ډبې او د قیمت به زیات نه زیات یا 40 یا 50 روپۍ. نو قدرمند اوریدونکو، یو خو د عروج ټي وي چې کومه انتظامیه ده که دغه پیغام ورته زموږ رسولی شي دا ورته ورسوئ. دا موږ سره باقاعده په ټوپۍ کې چې کوم دی یو کس سره دا اډر کړو او دا ورته پرون په پوسټ آفیس باندې میلاو شو، نن هم هغې سره موجود دی او که څوک سبا راځي نو بیا هم موجود دی او که بیا راځي نو بیا هم موجود دی او د دې هغې سره ټول کوایف او ټول ثبوت چې کوم دی موجود دی چې په ډاخانه راغلي دي او 400 روپۍ دي نه پوسټمین د دغې ټوپۍ اغوستې دي او دغه ډبې وله ورکړې. قدرمند اوریدونکو، پیغام سیوا نه سیوا شیر کوي چې دغه کم غله دي، بې ضمیره دي او دا خلک چې کوم آنلاین کاروبار باندې خلکو له دوکې ورکوي او بیا خپل مسلمان نور له دوکې ورکوي، نو یقینا چې دا ډېره د حیرت او ډېره زیاته د خفګان خبره ده. پیغام سیوا نه سیوا شیر کوي او که چا هم داسې اډر ورکړي د غاښونو دپاره نو مهرباني وکړئ خپل علاقو کې په خپل چاپېرچال کې په خپلو ضلعو کې ستاسو ښه مستند ډاکټران شته د غاښونو هغوی سره مشوره وکړئ او هغه آنلاین چې کوم دی غاښونه کم از کم دا خو زما په خیال ټیکنیکلی هم تاسو دا د غاښونو ډبې دا شان څوک نشي را اډر کولی، هغې وجه دا ده چې دوی به تاسو نه ډاکټر باقاعده نه پخلي، د هغې نه پس دا غاښونه جوړېږي. نو لږ ډېر تاسو هم سوچ وکړئ او دا پیغام سیوا نه سیوا شیر کوئ چې هر چاته ورسي. نن هم د ټوپۍ په ډاخانه باندې یو کس ته چې کوم دی یو پارسل لالی خو بدقسمتۍ نه هغه کولاو کړو، هغه پیسې چې کوم دی هغه ورته ادا کړې وي. نو قدرمند اوریدونکو، زموږ پښتانه وروڼه خصوصا د دغې چینل او د دغې چې کوم دی بایکاټ هم پکار، دغې انتظامیې ته دا رسول هم پکار دي، بیا په تیره چې کومه دوکه کوي نو سایبر کرایم ته یا نور چې کوم ادارې دي نو هغوی ته هم پکار دي چې د دې خلاف ایکشن واخلي. ډېره زیاته مننه.